د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشه په موکړه د نن ورځې مهمو لاندو خبرونو ته. چرواکي وايي بلخ کې د افغان ځواکونو بریدونو لاسو زیات وسلوال طالبانو وژل. امنیتي چرواکي وايي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې له لاسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 209 شین قلوردو نن په وخت پر کړه خبرپاڼه کې ویل په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ د بابا یوسف په کلي کې پر طالبانو وشول، د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبرپاڼې له مخې ملکیانو ته په دغو بریدونو کې زیان نه دی رسېدلی. دغه قلوردو په یوه بله خبرپاڼه کې دا کړی چې د بلخ ولایت په چهاربلک ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال ولی مولوي مطیع الله پر یو مرکز د هوایي هدفي برید په نتیجه کې د طالبانو 15 مهم غړي وژل شوي. ویل شوي چې دغه برید پرون د ورځې ناوخته ترسره شوی دی. طالبانو تر اوسه د دغه قلوردو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د زعفرانو سږني حاصلات نږدې 21 ټنو ته رسېدلي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د هیواد د زعفرانو سږني حاصلات نږدې 21 ټنو ته رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته ویل چې هرات، بلخ، فاریاب، کندوز، فراه او دایکنډي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران تولیدوي. ښاغلي رستمي زیاته کړه په 1999 کال کې په نږدې 200,000 هکټره ځمکه زعفران کرل شوي وو. له دې ډلې د هرات په ولایت کې 2,319 هکټره ځمکه او په ټولیزه توګه د نورو ولایتونو په نږدې 500 هکټره ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفرانو په دې وروستیو کې په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وايي په پام کې لري چې په 1400 میلادي کال کې هم یاد فعالیتونو ته دوام ورکړي تر څو په راتلونکي کال کې هم د زعفرانو د حاصلاتو کچه لوړه شي. د خوړو نړیوال پروګرام 2020 کال کې له 1400 میلیونو اړمنو افغانانو سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې له 14 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د دغه ادارې ویاند وحید الله امني ازادي راډیو ته ویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې به پرې ویشي. ښاغلی امني زیاتوي د دوی لپاره موږ پلانونه لرو. WFP په پام کې لري چې 2020 کال کې په افغانستان کې 13 میلیونو کسانو ته د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته ورسوي. زموږ د پلانونه دوام لري. د افغانستان هر ځای کې چې اړتیا پیښه شي موږ د خپلو امکاناتو پر اساس مرستې رسوو. پر دغه ادارې سربیره یو شمېر نورې ادارې او د افغانستان دولت بې ځایه شویو ته ځانګړې بودیجه لري، خو یو شمېر بې ځایه شوي بیا وایي چې په وخت مرستې نه وررسیږي. جګړه او بیا وروسته طبیعي پیښې او بیکاري هغه عوامل دي چې له مخې د افغانستان نږدې نیمایي یعنې 19 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. په دې 19 میلیونو کې 15 میلیونه داسې دي چې حالت یې د اندېښنې وړ دی او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کندوز سپین زر فابریکې د غوړیو فابریکه یو ځل بیا فعاله شوې ده. دا فابریکه په 24 ساعتونو کې د 10 ټنه غوړیو او هر ډول تیلي دانو د پروسس وړتیا لري. د یادې فابریکې 15 نوي ماشینونه لګول شوي چې ازمایښتي کارونه یې پیل شوي دي. جلال آباد کې یوې چاودنې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي ژوبل کړل. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شول. یوه امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکوونکو په یوه کورلا ډوله موټر کې وشوه. له دې جلا پرون ماښام د ترینکوټ په خیر کاریز سیمه کې په یوه غلچکي برید کې 2 پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. بلخوا د مقناطیسي ماین چاودنو د مخنیوي لپاره د افغانستان کورنیو چارو وزارت غوښتنې. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. دغه وزارت پرون ماښام په یوه خبرپاڼه کې ویل موټر لرونکي باید د موټر له روانولو مخکې او یا هم له درولو وروسته د خپل موټر شاوخوا چیک کړي. په خبرپاڼه کې راغلي د مقناطیسي ماینونو یوه بڼه د لاس د ورغوي په اندازه ده او په اسانۍ سره یې ترهګر په موټر پسې نقلولی شي. د خبرپاڼې له مخې د دغو ماینونو ګڼ شمېر کاروونکي نیول شوي، خو بیا هم دغه څپو پای ته نه ده رسېدلی. وروستیو کې د دغه ډول ماینونو قربانیان تر ډیره دولتي کارکوونکي، خبریالان، دیني عالمان او مدني فعالان دي. د بین الافغاني خبرو ټاکنې کېدل. د دولت پلاوي له خلکو سره د خبرو لړۍ پیل کړه.
په دوحه کې د بین الافغاني خبرو له ټاکنې کېدو وروسته د دولت پلاوي له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې ده. په همدې ترڅ کې پرون د مرکچي پلاوي دوو غړو مولوي عطاالله الدین او شریفې زرمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. د مرکچي پلاوي په ټویټر پاڼه کې لیکل شوي چې د غونډه کې ګډونوالو د سولې په چوکاټ کې پر بشري حقوقو زده کړو د جنګیالیو پر بیا ادغام بیان ازادي ډیموکراسي او شمېر نورو مسلو بحثونه وکړل. د دولت مرکچي پلاوي ویلي دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړې ده چې ورته لیدو کتو ته به دوام ورکړي. له تېرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې دوحه کې بین الافغاني خبرې ځنډېدلې او د دولت پلاوی یې پړه پر طالبانو وراچوي. طالبان بیا وایي خبرې نه دي درېدلې او په خبره یې مذاکره کې دومره ځنډ طبیعي دی. سټولټنبرګ وایي له افغانستان څخه وتل د سولې حادثې لږ وخت سره مخ کوي. د نټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویلي چې په دې حساسو شرایطو کې له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل د تیرو لاسته راوړنو د له منځه تلو معنی لري او په بیړه له دغه هیواده وتل به د سولې حاصل لږ وخت سره مخ کړي. هغه ټینګار کړی دی چې طالبانو له ترهګرو ډلو ځانګړې توګه القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي او که چېرته بهرني سرتېري ووځي نو دا هیواد به یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په خوندي پټنځایونو بدل شي. هغه طالبانو ته په خپل پیغام کې ویلي چې دغه ډله باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي او تاوتریخوالی دې ودروي او په دې توګه د دوی ډاډه کړي چې سولې ته ژمن دي. نوموړی د څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې نن د امریکا کانګرس هم ویلي چې که چېرته امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو په دې هیواد کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړې پیل شي. بلخوا طالبان وایي که هر څوک د دوحې تړون مات کړي د راتلونکي هرې پیښې مسؤل به وي. وسلوال طالبان وایي د افغان کشلۍ ورځنۍ حل لاره د امریکا او د ډلې ترمنځ د تیر کال د دوحې سولې تړون پلي کول دي او که هر څوک د تړون مات کړي د راتلونکي هرې پیښې مسؤلیت به یې په غاړه وي. د طالبانو د غبرګون له هغه وروسته دی چې امریکا کې د افغانستان د وضعیت ارزولو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه دې وځنډول شي او دا چاره د طالبانو لخوا د دوحې په هوکړه کې د شویو ژمنو عملي کولو سره وتړل شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د دوحې تړون ته ژمن دي او د جو بایډن له حکومت غواړي چې پر دغه تړون ودرېږي. طالبان وایي دا تړون په ډېر تکلیف لاسته راغلی که څوک یې نقضوي د جنګ دروند بار یې پر اوږو پرېوځي مسؤلیت او عاقبت به هم د دوی پر غاړه وي. خو امریکا کې د افغانستان د وضعیت ارزولو یوې ډلې چې د کانګرس لخوا ټاکل شوې نوې ادارې ته سپارښتنه کړې ده چې د سولې له روانو هڅو د منلو وړ پایلې ترلاسه کولو لپاره پکار ده چې تر راتلونکي مۍ میاشتې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ونه ایستل شي. د نیوز پریس چینل لیدونکو دا د نن ورځې لاندو مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا ښې چارې الله مو مال.